ناشنا په دغم لګېدلې وه دا په هم ناشنا و چې یو لوی قوم دی او مشري ښځه کوي په هغه ناشنا لګېدلې وه موږ مسلمانان یو په موږ ناشنا نه لګي موږ خو یو ښځه دوه ځله منتخب کړه موږ ته ناشنا نه لګي آشنا لګي دا خیر جمهوریت کې غور سے جایز ډېر وټونه پکار دي خود ته دا ناشنا لګېدلې وه مسلمانانو ته ناشنا نه لګي دا ګناه کار دی کوثر نیازي په دې کتاب لیکلو ما مخکې هم ذکر کړی دا عورت کی سربراہی دا ښه جواب مولانا گور رحمان رحم الله کړی دی دا هر دلیل دا تار کړی دی د ښځې سربراهي جایز نه ده ښځه د کور سربراه نشي کېږي د بار بس شي د کور سربراه ته وویل صورت کې الرجال قوامون علی النساء ښځې منتظم به د سړو سړي منتظم به د ښځو الرجال قوامون علی النساء سړي به منتظم د ښځو ولې بما فضل الله بعضهم علی بعض په دې وجه چې الله سړو لا په ښځو غوروالی ورکړی دی وبما انفقوا من اموالهم هغه دویمه وجه ده او په دې وجه چې هغوی خرج کوي خپل مالونه مونږ عربی کې وایو امیر البیت هو الرجل د کور امیر بسوږي سړی وي ښځه او مشره نه وي ښځه دې په دې نه خفه کېږي چې زما نه منلی کېږي دا غلطه خبره د کور امیر چې څه کول غواړي نو په کار دا وي چې هغه ومنلی شي دویم دا چې امامت صغرا د جماعت امامتي آیا دا ښځه کولی شي دا نشي کولی د سړی امامتي ښځه نشي کولی په دې سلسله کې یو روایت شته دی هغه روایت ډاکټر حمید الله صاحب الله دې وبخي غلطي کړې وه دا خطبات بهاولپور چې کوم دي په هغې کې لیکلې ده چې فلانکې ښځې به د مونځ کوو د جمع مونځ به ورکوو د دې روایت ذکر مجموعه کې ما کړی دی هلته پوره وګورئ د هغې مالها او مالها هر څه ما خولی دي هغه دی نه خلقو دا اخیستی دي چې ښځه هم امامتي کولی شي یورپ کې ډېرو خلکو وکړل میډیا باندې راغلي چې ښځه مخکې د جمعې مونځ کوي په پسې سړي ولاړي دا ولې دا د ډاکټر حمید الله صاحب ناقص پویا مصیبت دا دی چې د یو سړي کم فیلډ دی نو پکار دی چې په خپل فیلډ کې کار وکړي دا زمونږ دین همیشه داسې خلقو ته پاتې دیکھئے یو سړی به هغه به ایم بی بی ایس وي ایم بی بی ایس ډاکټر وي د هغه فیلډ به یا نفسیاتي یا بل څه شی یا بل څه شی دا کله یو شکل کې او کله بل شکل کې خپل فیلډ پې راغی د مسلمانۍ ټیکهدار شي لکه ډاکټر اسرار ویډیوز نه سبا ډېر خورېږي کوم کتاب چې د هغه په مخ کې دی ټول موضوع دی لکه ټول وضعیات هغې غریب ته را پته نه چې څه وایم اردو یې خپله ژبه ده خلک یې په یو مصیبت کې ګرفتار کړی دی کتاب الفتن یو کتاب دی کتاب شته ما سره اجې ته یو 200 احادیث وګورئ چې ته یو پکې اله حسن نو ټول به محقق ورته موضوع دا ډېر شی روایتونه د سپینو جنډو والا روایات او فلانې دا ټول موضوع دي د دې ځای نه به اسلام روزي او دغه ځای نه به روزي دغه ځای نه به روزي لکه ستا فیلډ نه دی ته اوس هم مریضانو سره ګوره که ستا دې کیسه د دې ډاکټر فاروق صاحب الله دې وبخي او هم دا حرکات کول یو ځل یې چاله فتوا ورکړې وه چې که بالفرض سړی ډېر بیماري او روژه وي نو دی ګولۍ تېرولی شي په دې روژه نه خرابېږي لکه ستا اوس دې کې څه کار دی دا خبره کړې جوف معدې ته فم معدې ته یو شی ځي په دې روژه نه ماتېږي هغه چا تپوس کړی مولانا ګور رحمان صاحب نه چې دی جي په دین پوهېږي هغه ورته یا اوس زه په میډیکل ساینس پوهېږم جواب دی که چې څومره زه په میډیکل ساینس پوهېږم نو زه به ډاکټر صاحب په دین باندې پوهېږي مطلب دا په میډیکل ساینس نه پوهېږم دی په دین نه پوهېږي
او دا تخته مشق دین دغه دی کې شیخ دا ډاکټر سره شي دا زمونږ دا چې چاګړي پی ایچ ډي د دې خپل یو فیلډ وي اپې جندل پګاري دا تاسو پته نه لکه سړی ډاکټر دی پی ایچ ډي ډاکټر دی لیکن په دین کې نه دی اسلامیات کې نه دی قرآن کې نه دی عربی کې نه دی چېرته سیرت کې دی نو دی براشي نو په قرآن به خامه فرسایي کوي ته په قرآن لکه څه پوهېږې ته سیرت ته منډې وهه که نه هلته یعنی چې ستا تخصص په کوم څیز کوې نو هغه وکړه بل پرېږده نو د خلکو دا ښایي چې چا سره پی ایچ ډي ډاکټر لیکلي دی په ټول دین پوهېږي په ټول دین نه پوهېږي دی په هغه یو فیلډ به پوهېږي کم فیلډ کې چې د هغه تخصص دی او په یې ورته پوه مونږ په دې وایو چې هغې ته ښه بنیادي کار اخلي رواني خوار دی ایک کا دو کا رواني خوار دیږي ونه نور چې تر کومه پورې زه وم او په حیثیت د استاد وم نو موږ نه غلط سړی نه دی مخکې شوی د الله په فضل څه چې د هغه پیش نظر هم ورته هر څه ښولي چې ستا په ذمه دا کار کول دي په ډېر خلک خفه هم شي هم تښتي بدنامۍ هم پیدا کړي چې ډېر سخت مزاج دی ما ته بچا وایي مې سخت مزاجي نه ده دی د دین سرټیفیکیټ وړي زه تسلیموم دا چې دا سړی ډاکټر آف فلاسفي دی پی ایچ ډي باندې ډاکټر آف فلاسفي چې زما نه ډګري اخلي نو پکار دی چې دی په خپل فیلډ باندې پوهېږي چې نه پوهېږي نو دا الله او رسول سره مونږ خیانت نشو کولی نو که دغه شان سړی نه پی ایچ ډي نو ټیک ده کني دا ټول غریبانان دغه شانتي او د بوته وایي دې څیزونو ته خیال ساتل پکار دي چې د خپلې مرتبې نه غلطه فایده نه دي اخیستل پکار یو سړی دی هغه ټي این ټي سپیشلسټ دی دا وپېژنې که د غوږونو دی او سترګو دی او پوزو دی مری دی تروټ وغیره د یو سړي زیړی نو ته هغه له بوځې هغه او سپیشلسټ دی خو د څه شي دی دغه دی که نه په زیړي خوا نه پوهېږي یو سړی د هغه د معدې سپیشلسټ دی او تا سره مریض د دماغو دی د دماغو مریض هغه له بوځې دا الله نه ویریږي ډاکټر اسرار ته وایي ستا فیلډ هغه مریضان دي حدیث نه دی ته په حدیث نه پوهېږې په آرام کې نه خلکو له وسوسه ورکړې چې بس مسلمانان خو ختم شو بالکل د هغه هیڅ خبره باندې په دې باب کې اعتماد مه کوئ ټول ګپ شپ لګوي نن سبا یو خلک صرف د موجوده حکومت خلاف استعمالوي د خلکو دغه کار دی که نه هغه سیاسي بحث ته موږ نه نوځو زمونږ دغه مسله نشته دی خو هغه چې کومه حدیث وي اکثره بیشتر موضوع وي هغه کتاب الفتن نه وایي د مروزي هغې کې زما په خیال چې په ټول کتاب کې به یا 14 حدیثونه حسن او صحیح یا 15 نو ټول موضوع دی هغه مخې ته هغه کتاب دی بس هغې نه هغه وایي او لګیا دی خو دا کار د ډاکټر حمید الله هم دی ډاکټر حمید الله په تفسیر پوهېږي داغه تخصص تفسیر کړي په حدیث نه پوهېږي د دې وجه نه داغه هغه نسخه کومه چې داغه مصحح ده په هغې داغه دستخط دی ما هغه پیدا کړی او دې لپاره مې پیدا کړی چې د آخري قول سو په دې باب کې دا تحقیق چې سړی کوي که نه دا بیا بصیرت پیدا شي لکه سړی ویلي دا خو زړه خبره به وجرده کې ته پخوا لیکلي پخوا نه مونږ لا هغه نسخه پیدا کړه چې په هغه د هغه دستخط دی او دی لیکي چې نسخه مصححه ټایټل پیج باندې د هغه دستخط دی نو په یې کې هم دغه روایت لیکلی دی اوس غلطي په دې کې چې یو خو هغه د جومات امامتي نه وه اخو یو کور کې یو زنانه ده هغه هم بوډۍ ده هغې سره یو خادم دی هغه هم کړشپ دی دا خبره ده دویم دا چې یوازې نه دی یوازې هغه نه دی بلکې د هغې کور نورې زنانه او ماشومان هم دي نو هغې له به هغې زنانه مونځ ورکوه روایت دغه دی اسانیدو کې د هغې پوره بحث دی دا منکر روایت دی بعض باندې ضعیف دی په بعضو موضوع دی او دغه نه هغه استدلال کوي دې لپاره چې ښځې امامتي کولی شي او یورپ کې خلک لګیا دی او دا بعضې خبرې مونږ کل کر په دې وایو چې تاسو ته پته چې دا سیز د دې سړي غلط مونږ د هغه ذات ته بدرت نه وایو استدلال یې غلط د لویې فتنې شکار شو مسلمانان چې دغه ډاکټر صاحب دا لیکلي دي غلط یې لیکلي دي او د امامت صغرا دپاره هم ښځه نشي مخکې کېدی
فقها دا لیکي چې که ښځه امامتي کوي بالفرض ښځو له ورکولی شي ځان له هغې لپاره مغي دا لیکلي دي ما ته د دې څه بنیاد نه دی معلوم چې ښځه به د صف په منځ کې ولاړې او کوي وه والله علم دا هم دلیل غواړي دا هم دلیل غواړي چې دې دلیل سره هغه دور تل راغلی چې سړی وي کتاب لیکلی دی کتاب لیکلي کوم ځای لیکلي دا نبي دی بلا دلیل خبره د نبي منلی شي د بل چا نه شي منلی به دلیل پیش کړي چې بھائی دا خبره دا سره څنګه دا سره دی کې ما د خپل استاد خبره یادي یا به ویل چې ګوره امیان به زورل چې تاسو غنم اخلئ نو 6 ځایه تپوس کوئ ګوره یم لاسو کې سړی یم ګوره پته م لګوئ نو بیا به ویل چېرته کې ډوډۍ یې په سپېمو نه منډله خو ته څه وی د دین په باره کې چې نه پوهېږو څوک څنګه نه پوهېږي یو 6 ځایه خو تپوس وکړه کم از کم کم سے کم ځان طلباو له دا نه دي پکار چې کتاب کې لیکلي دي کتاب د دلیل خو دلیل پیش تا که نص موجود دی آمنا وصدقنا نص نہیں موجود نو موږ ته حق حاصل دی چې موږ ته پوښتنه نو بار کې د ښځې مشري په دې باندې خو هدهد هم پوهېدو چې دا ډېر ناکاره خلک دی ګوره ښځې ته مشره ویلی کورونو کې ښځې په دې خوشحالېږي چې مال مشري راکړي او بعضې خاوندانو کې هم دا مرض دي بار به فیصله وکړي ګواهي به پیش شي دی به قسم هم وخوري دستخط هم وشي کور ته چې لاړ شي نو هغه لکۍ د بل چا لاس کې موږ ته څه پته وایي دا لکۍ والا دی نو چا ورته څه وایي دی غریب بیا شرمېږي خو هغه کار کوي که ورته ښځې وایي دا بې غیرتي ده تا دومره څه کامن سینس څه ضمیر نشته خلک وایي مجبوره شي مجبوري زه ښځو نه تسلیموم دا ګپ دی